السلام علیکم قدرمنو دغه ویډیو را سره وګورئ دا اوس AMB د کوټې کمپنۍ چې ده هغو راواستوله چې زموږ مشینري ته 12 کروړ روپۍ تاوان رسېدلی دی. دوی وایي چې د کوټې څخه ووځي اواران له ځي د اوارانه څخه کراچي له روډ روان دی. د پنجګوره څخه د کراچي پر سایډ باندې 80 کیلومتره چې وتلی پر دغه وتلې علاقه باندې دلته زموږ مشینري 50 مزدوران کار کوي. دغه ویډیو هم را سره وګورئ چې 6 دانې ډامپر، یو دانه سکلیټر، یو دانه ګلیډر، یو دانه لوډر، یوه دانه د اوبو ټینکۍ دې ظالمانو دې جابرانو مسلح خلکو په شکل کې ورته راغلي دي. دغه د 12 کروړو په مشینري چې ده هغه یې سوځلې ده. مزدوران 50 دانې دي، د هغو چې موبایلان، پیسې، د خوراک څښاک، اوبه ډوډۍ لازم وړي دي چې پر ډوډۍ باندې ناست لازم ولاړ کړي دي. دغه ظالمانو جابرانو تېره ورځ د کوټې دا AMB کمپنۍ چې د دې کار کوي د روډ دغه د کوټ څخه اواران څخه کراچي پر خوا باندې دغه روډ اوس پر دې کار کوي، پر دې باندې دوی کار کوي. د پنجګوره څخه 80 کیلومتره د کراچي پر سایډ باندې دغه د 12 کروړ روپو زموږ د کوټې پښتانه تجاران دي. دغه مشینري یې ورسوځلې ده. دوی وایي موږ د دې مطالبه د چا څه وکړو، د دې فریاد د چا څه وکړو. دغه ویډیو ته وګورئ، دغه شان موږ چاته وښکاره کړو دغه مشینري چې دې ظالمانو دې جابرانو نامعلومه مسلح خلکو راوویشتله، راویې سوځله، را تباه او برباد یې کړله. چا له په ژړا ورسو، د چا څه د دې تاوان واخلو. سهار ماستۍ سره معلومات شریک کړي چې دغه سره د نوکندې ته نږدې 3 دانې مالي ګاډیانې چې دي هغه مسلح خلکو د پښتنو تجاران دا سوځلي ولې ور یې وراچولی ولو. دا د بلوچستان د تجارانو صورتحال دی، د مالي ګاډیانو صورتحال دی چې هر ځای د نامعلوم مسلح خلکو په شکل کې ولاړې د پښتنو تجارانو د پښتنو مالي ګاډیانو ته تاوانونه ورسوي، زیان ورسوي، یا ګاډي غلا کړي سره د ډریورانو، یا هلته ډریوران وولي ګاډي وولي ور واچوي. دغه زموږ د بلوچستان صورتحال دی، دغه د تجارت صورتحال دی. نه مشر لرو نه کشر لرو چې دغه فریاد، دغه ستونزه، دغه مشکلات ورته کښېږدو، د ژړا په ژړا باندې ورسو چې دغه زموږ ستونزه خو راحل کړي، د دې مخنیوی خو وکړي. موږ دا فریاد پر چا باندې وکړو؟ نه فریاد والا سته، نه مخنیوي والا سته، نه مشر سته چې د دې اواز ورورسوو. زړه مې ښه سي چې دغه ستونزه خو حل سوله. د کور روزنه پالنه خو به اوس په عزت وکړو، اولاد له خو یې ډوډۍ په عزت باندې راو. یا یو شی نشته چې څونه حالته موږ تباه یو. 12 نه 14 نه 15 سیاسي پارټیانې کم از کم پښتانه لري په پاکستان کې، هیڅوک یې غم نشي خوړلی، ځکه پښتون هر ځای د مفاداتو غل دی، یا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دی، یا مظلومه دی، د بل تر ګونډو لاندې یم.